وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. د حالات و تناظر کے د سورۃ الروم آیت سلویخ یو سلویخ دو سلویخ مالستلی ټوله دنیا چې کوم مصیبت سره مخ ده یوازې زمونږ ملک نه بلکې تقریبا هر ملک کور پکور باندې که مسلمان دی او که کافر دا الله منون کې دی او که نه منون کې دی خو حالات ډېر ابترې طرف ته ډېر بربادۍ طرف ته روان شوي په داسې حالاتو کې بیداری پکاري پکار دای چې د وخت حکومتونه دې طرف ته متوجه شي او خلق داغه مصائب او مشکلات نه راو باسي کم کې چې دا ټول مخلوق انخدر دا فریضه د قوم او دا فریضه د قوم د مشرانو یو بل باندې الزام لګول په یو بل بدنام لګول یو بل د یو نتیجې ذمہ دار ګرځول دا خو عام عادت تر خلکو دا خو ډېر پخوانه طریقه ده چې هر سړی بل مجرم ګڼي او ځان ورته پاغونده ښکاري خو دا قسم سوچ دا غلط دی دا یو ناجائز سوچ دی یو غلط سوچ دی نرخونه ولې ګرانیږي حالات ولې رواني طرف ته روانیږي فسادات ولې ډېر شو امن و امان ولې ختم شو روز پر روز نه غنټه په غنټه ګرانی ولې ډېری یو غریب سړی نه بلکې یو متوسط سړی هم جون نشي تیرول ډېر په مشکل باندې جون تیری سبب سره داغه سبب د پاره ما الله رب العزت د کتاب د سورۃ الروم آیت لستره ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. الله رب العزت دا ازمکا چې جوړ کړی دا کائنات جوړ کړی دی په دې کې دوه قسمه مخلوق دی یو خادم او بل مخدوم. مخدوم هغه چاته وایي چې دا خدمت کولی شي او خادم منه خدمت کوونکې په دې کائنات کې مخدومین انسانان دي الله ازمکا د دې د پاره جوړ کړی ده د دې چلون کې دي انسانې پیدا کړی دی د پاره دی چې د خپل رب پیژني د خپل رب د رضا کوشش وکړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو کله چې انسان د خادمانو
پسې ونخلی داغي عبادت شروع کی داغي خدمت شروع کی او الله چې د کوم مقصد د پاره پیدا کړی دی هغه د نه هیر شي نو دی به د خیر وځي خاون شي دی خو دی له نه پیدا کړی شوی چې د دنیا ګټي د دې خبرو دا مطلب نه چې دنیا ګټل غي ناروا دي دنیا ګټل ډېر ښه عمل دی یو داسې بنی آدم چې هغه مالداری او د الله په لار کې خرچ کوي نو د باره کې حدیث کې راځي الید العلیا خیر من الید السفلی ورکون کې لاس د اغستون کې لاس نه غوره ده د دنیا د ګټې بدی نه بیانو زمونږ د خلقو چې کم صورتحال د هغې بدی بیانو چې دې دنیا مقصود جوړ کړی دی او الله ته بالکل شا کړی ده خبره په دې تناظر کې کو چې یو سړی دنیا د پاره خو ډېرې منډې وي خو که دنه تپوس وکړې چې تا د خپل رب د پاره څه کړي قرآن مجید دا فرمایلی دی واضح ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون دا هم د آیت ذکر کړی دی ما خلقت الجن والانس رزق خو بغټي سړی ځان له بال بچ له بغټي پلار مور له بغټي اولاد له بغټي لیکن مقصود نه دی مقصود اصل کې دارې چې د الله عبادت وکړي اوس کار الټا دی د الله عبادت کو شو کو نشه پروا نشته دې کې دنیا مقصود شو یعنی خادم خلقو مقصود کو خادم نه چې کله مقصود جوړ کړی شنه دا ډېر لوی ظلم دی دا ظلم نن تقریبا مسلمانانو کې کسل پسلو کې نه نو 99% خو نه وته دی ظلم زیاتی ته وایي الله انسان دی له پیدا کړو چې دی به د رب عبادت کوي نو د انور عبادت شروع کو د ستوري عبادت شروع کو د سپوږمۍ عبادت شروع کو او چې داسې عموم ورکې کنه نو چا د خپل کاروبار تجارت شروع عبادت شروع کو چا د خپل ذات عبادت شروع کو د سټیټس نه یو الہ جوړ کو مختلف خلقو مختلف طریقو سره د الله رب العزت اطاعت او عبادت پر خود د فارسی او شاعر شعر ویل ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارند دې مطلب داره چې دا سيزونه ټول خادمان دي ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارند ابر وریست وي باد هوا ته وي ابرو بادو مہو خورشید سپومه انور ابرو بادو مہو خورشید و فلک ټول اسمانونه درکارند دا د انسان خدمت کې لګي دي نور د کرن لګیا دی قرآن فرمائی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم دا عزیز علیم چې کم اندازه دا ترغه پورې به د انور چلی د انور د تپش نور ته څه فایده ده اپ خپلو ګرمې دو سګي دا خو دې د پاره دا چې انسانان د هغې نه فایدې واخلي د سپوږمۍ د رڼا سپوږمۍ ته څه فایده ده د ستورو د رڼا هغې ته څه فایده ده ځمکه که زرخیز ده او که زرخیز نه ده شور ده نو هغې ته یې څه فایده او نقصان دي په دې سوچ کول پکار دي چې ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن دا د انسان خدمت کې لګیا دي دې پسې وی باتو نانه وقفداری ستا لاس کې د خوراک دا کم سيزونه چې تو ګوره کنانه ورته وي که ډوړی ورته وي کنان ورته وي باتو نانه وقفداری دا کم نان ډوړی چې ستا لاس کې پرته ده بغفلت نه خوري دا خو په غفلت مخورګه
دا کم خوراک چې تکې دا تعالی چا پیدا کړی او دا کم ځای نه پیدا شوی دی د انسان د ټول نه لوی ظلم دا دی چې دی کله موړ شي نو دی بېدینه شي او چې کله وږي نو بیا دی شپه ورځ نه ګوري خو جومات کې ناست دی د دې نه سوا ظلم بل نشي کېدی عدل چې کله پاتې شو ظلم شروع شو نو فساد به پیدا کېږي دنیا کې د دنیا د رواني وجه دنیا به کله تباه کېږي دنیا به هغې تباه کېږي چې سیدنا عیسی علیه السلام راشي کله چې هغه راشي دا ایمان مسله ده دا د ایمان مسله ده چې سیدنا عیسی علیه السلام به راځي خلک لګیا دي قرآن کې شته دی اوس زمونږ سره څوک نشته چې تا را داخله وو دا هر شی په قرآن کې موجود دی رسول چې راځي دنیا ته څه دپاره راځي هغه دې دپاره راځي وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله چې د هغې اطاعت وکړی شي ما اتاکم الرسول فخذوه کوم شی چې پیغمبر درکوي او واخلې قبول کړئ هغه دا ځان لګیا دی دا چې عقیده نو قرآن کې شته دی عقاید خو ټول قرآن کې نه دا لانجه خو ټوله دی معتزله و جوړه کړې ده چې ځان یې خپل اصول وضع کړي چې دلیل قطعي به پکاري بیا دلیل قطعي څه ته وایي قرآن ته وایي حدیث وی دلیل قطعي نه دا ظني دی څه ګپ لګیا سي ما د امت عقیده دا چې سیدنا عیسی علیہ السلام ژوندی دی او د هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواله تر اوسه پورې د هر مسلمان د عقیده په دې کې دوه څلور پاګلان راشي او دې باره کې هغه لیکلو کي دی د خپل ایمان فکر وکړي من شذ شذ فی النار یو سړی چې د اجماعي عقیدې خلاف کوي دی به اور ته اچولی شي دا تحقیق نه دا جهل دی ته علم نه وایي دا بې علمي ده عیسی علیہ السلام چې کله راشي نو یضع الجزیه اب جزیه ناخلی جزیه به ختم شي د دې حدیث لاندې محدثین لیکي یضع الجزیه مطلب دا دی چې به اسلامی نظام پورا قائم کی او اهل کتاب څومره چې دي ای به ټول اسلام قبول کی ځکه چې عیسی علیہ السلام به د چانا ټیکس ناخلی څوک کتابی بنئی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دین چې د خلفای راشدین زمانه کې خو هغه ډېر ژوندی و اوس د هغې منون کې ځای په ځای ځان پټوي د خلکو نه دا ولې بې انصافۍ شروع شوي ظلم شروع شوی دی عدل نشته دا یوازې د حکومت کار نه دی په دې هم ځان پوهېږئ قرآن مجید صاف فرمایلی دی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ہر انسان ته حکم کړی دی چې ته به د عدل او د انصاف نه کار اخلې نو خو د عبدالرحمن بابا شیخ دی که څوک تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل ټټو د بل خر به برابر کړي دا خو د ټولو خلکو خاطر یو کیلو پې اخله نو تا ته پته ولګي چې که څومره انصاف هغه کړی دی اوبه پکې څومره دي پوډر پکې څومره دي او پې پکې څومره دي دا خو ټول قوم ظالم شوی ټماټر اخلا پیاز اخلا څه سودا کوه تا ته پته ولګي او چې چا نه اخلي نو هغه به ځان ته باشر عسړی وایي په دی خلق دوکه هي چې دا چلې کړی دی حال دا چې د ګیرې د انسان د عمل سره څه تعلق نشته د دې په بنیاد د خلکو پہچان مه کوه دا یو غلط سوچ دی منفي سوچ یو سړي ساتلی ده خپل ځان له ساتلی ده د دې خو دا مطلب نه چې دی سم سړی دی او یو سړي نه ده ساتلی نو دی خو نه دی مطلب چې دی نورو سره ګندې ظلم کوي دا خو د هغه ذاتي عمل دی
که د الله د رضا دپاره ساتلی نو الله به د دغه عمل اجر ورکړي. لیکن دا خو نه مطلب چې د ظلم کوي نو د هغې بګن نه الله څه نه وایي. الله خپل حق معاف کوي لیکن د مخلوق حق نه معاف کوي. یو ځای کې غوښه واخله د یو خو بشر اصلي نه، بل ځای کې هغه وګوره نو چې د هغه په اتله کې بره څه پراته وي، د دې تخت چې کوم دی دا ډېر بره وي او بیا هغه تله د هغې نه هم بره وي چې چړ میچړ د ټول نه مخکې هغه تلې ته غورځوي. نو ستا مخکې یو بظاهر یو ښه غوښه درکړي، ته چې کور ته راوړې نو لاندې پکې ګند راوځي، سړی حیران شي دا خو پکې مانه وجود شي. دا ظلمونه دې سره دا ټول قوم مخ دی. د چا په لاس کې چې څه اختیار دی هغه هغې سره د هغې حق نه ادا کوي. دا قوم زمونږ ټول داسې الا من شاء الله. بعضې کسان به یي پکې چې به عیب والا څیز یو طرف ته کوي تاله به یې نه در کوي. دا عام مزدوران چې مونږ ورته دیاړمار وایو د دې تجربه وکړه چې کله مالک نه دي څنګه کار کوي او چې کله مالک نه نو بیا څنګه کار کوي. وکړه تجربه خیر. تاله چې کار نه کوي نو فرض مونځ به هم نه کوي. اجې ته دیاړی له راولې او ماسپښین مونځ ورته وی نو بیا به 12 رکعاته نفل هم کوي. دا انصاف دی، عدل دی. دا یوازې د حکومتونو کار نه دی. انقلاب به هغې دنیا کې یا په ملک کې راځي په برسته باندې چې هر سړی خپل اصلاح وکړي. دا تا ته چا ویلي دي چې د بره نه به پتا اسلام راځي؟ د بره نه اسلام نه راځي، دا ګپ شپ لګي دی، دا یو سیاسي لوبه ده بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه د پیغمبرۍ جون هغه تقریبا 43 کاله دی، 30 کاله دی. په دې 30 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دنیایي کار نه دی کړی د قوم دپاره. زمونږ سیاست خدا دی که چې دلته سکول جوړ کا، دغلته یونیورسټي جوړ کا، دا شی جوړ کا، اسپتال جوړ کا، موږ په دې خوشحاله شو. هغه قوم جوړ کړی دی. قوم جوړ کړئ، د قوم عقاید سم کړئ، د قوم اخلاق سم کړئ، قوم کې انصاف پیدا کړئ، قوم کې د عمر غوندې خلق پیدا کړئ، د عثمان ذوالنورین غوندې سخیان پکې پیدا کړئ. د قوم بنیاد په دې نه کېږي، ترقي دې ته نه وایي. ستا ملک کې هر څومره سړکونه شو، مواصلات ډېر شو، نو غریب سړي ته څه فایده ده؟ دی په خېټه موړ شو، دی په تن باندې پټ شو. دا ظلمونه کېږي ملکونو کې او د هغې دغه نتیجه ده چې اسعار ورځي، قیمتونه ورځي. دا د حکومت کار نه دی. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. خور شو، ښکاره شو فساد، نقصان خور شو، بالکل عام شو فی البر والبحر، پوچا او پلونده کې. ولې؟ بما کسبت اید الناس، د وجې د هغې چې ګټلې دي لاسونو د خلکو. ته په خپل لاس باندې څه کوې؟ ظلم پې کوې که انصاف پې کوې؟ تحریر چې کوې په هغې باندې څه کوې؟ پیسې چې ګټې په کومه طریقه باندې ګټې؟ تر کومې پورې چې د عدل و انصاف تصور خلقو کې نه پیدا شوی او هر سړی بل سره انصاف نه کړي، نو دا ممکن نه ده چې د عدل او د انصاف معاشره جوړ شي. دا ګپ لګي خلک. په دې ملک کې انصاف سره شي. یو سړی هغه خپل ځواني ټول عمر حکومت لپاره وقف کړی ده، سرکاري نوکري وکړه، ٹھیک ده،
عقلاً او شرعاً جواز پیدا کړي چې پنشن ولا ورکړي دا خو ټیک ده لیکن آیا دا جایز ده چې هغه تاسو تیلم مفت ورکړي ریټایر شوی دی هغه ته چې کوم دی 300 او 400 او دومره یونټه بجلی ورته معاف کړي دا څومره افسران چې دي ټولو ته دا معامله هغه ځای نه روانه اکار څوک دی یو جج صاحب چې ریټایر شي نو د هغه پنشن ته دا پته شته 8 لک روپۍ هغه پنشن دی به دومره پیسو سکے پکار دا چې عام لیول باندې عام سطح باندې دا وساتل شي دا ظلمونه په دغه وجه راځي ګرانی چې راشي نو دا غې نه زه متاثر کېږم او ته متاثر کېږي ولې ته ویلا خزانه موږ لوټل اچھا چې لوټل احوال ته سملو کې ناشتي پکار دا چې پاغي نه دا شی واغست شي لا خو ته یو پنسل را واخله پنسل پسو کېږي 50 روپے 2 پنسل کېږي نہ پہ کہ 40 پیسے ٹیکس تے پتا وان تا سر یا سرٹیفکیٹ سر ٹیکس یا نشتا خود جس شیخ لے پاگے سیلز ٹیکس لیگل ہے بیا پاواو بانے زور ہے چاہی چندہ جی ٹیکس نہ ورکا ویتا سو سنگ نہ ورکا بے ٹیکس ستاو سے شیپ رے کرے یو بنی آدم چی کپڑے اخلی نو پاگے سیلز ٹیکس ہو گو رہے جو سمرہ رہے بھی آغم پریدا آغا بجلی چاہ دے علاقوں کے پیدا کی پائیوانے سیلز ٹیکس سمرہ دا ټول مظالم دي او دا ظلم د وړي سطح نواله تر لوی سطح پوری دي پکور کې وزنانا په پيو کې وبا چي اپ دکاندار چې کوم دی هغه په مسورو کې بوره چي دله ورځي کې والا بوره چي ډاکټر به 2 نمبر دوايي تا دلېږي دا ټول کرپشن دی دا بے انصافي ده او دا ظلم ده د یو سړی او ذمہ داری وي هغه ذمہ داري پورا پیسې هغه اخلي لیکن نه پټایم راضي او نه پټایم چټي گئی دا ټول مظالم دي قرآن مجید کې دا الله رب العزت په باره کې صاف فرمایلی دي وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ الله غره په بندگانو ظلم نه کوي دیو جنا حدیث قدسی یا عبادی اے زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی صحیح مسلم حدیث ہے اے زما بندگانو ما پزان بانے ظلم زیادہ منع کړه حرام کړه میرے ز پچا ظلم نہ کوم خالق و مالک دے رازق دے رب دے لیکن پچا ظلم نہ گئی فلا تظالموا نو تاسو ما آپس کې په یو بل ظلم مکوئ ظلم پر دے خلق خو سکے اولاد دربانم ظلم گئی پلار بڑھاپے تو رسی اولاد سر سے فکر نہیں چې پلار له دمو اور کول پکار بیا ډیر پکې عجیب و غریبی سشے واخلی گاڑے وہ واخلی نے پائے بولی کی جی یہ میری ماں کی دعا ہے پلار رہتا خیرے کو لے دا پلار چنن سمر بیزتی کی گی پدے عالم کے دمرا دمور نے کی پلار سوک سکے انہیں ہر سڑی تے چگورے ناغوی الجنتو تحت اقدام الامہات جنت دمور دخپو دلان دے حدیث کے خدا سے نشتا حدیث خدا رے چی او مسلمانو صحابیو اگر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپو سکو چی یا رسول اللہ کتبتو فی غزوت کذا و کذا زمانم پفلان کے غزا کے افلان کے غزا کی لیکلی شوئے اتاسوس حکم کرے دے چی منگا دے غزا لڑشو زما کور کے مور دا ایسا سوک نشتا رے زما خز نشتا اولاد بھی نشتا رور بھی نشتا پلار بھی نشتا بل طرف تتاسو دام وائے
چال جنتو تحت ظلال السیوف، جنت هغه ځای کې کم ځای کې چې تور شرنګاري جهاد کې الجنتو تحت ظلال السیوف. زموږ میانس کې شته داسې کسان چې هغې داسې زونه لیدلي دي، په خپلو سترګو یې لیدلي دي، حصې یې اخیستي دي، دا غازیان دي، دا ډېر لوی خلک دی. ولې دې د جنت خوشبو حاصل کړې ده د الله په فضل. کم ځای چې تورې جنګېږي جنګ وي نو هلته کې جنت هلته کې ده. زه څه وکړم اوس د مور خدمت وکړم او که دغه وکړم؟ نو هغه وفرمایل چونکې ستا د مور څوک نشته لہذا ستا جنت دغلته کې ده. نه خلکو قاعده جوړه کړه چې الجنتو تحت، د هرې مور د خپل لاندې جنت دی. چا دی د ځان لګیا یې دروغ وایي، د احادیثو غلط مفاهیم بیانوي. د مور حق ډېر دی، د هغې نه انکار نشته. 3 ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور حق ډېر ویلی دی، 4 ځل ما یې د پلار ویلی دی، دې نه انکار نشته. لیکن دا خو نه چې ته پلار یو طرف ته کړه. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د رب رضامندتیا د پلار پر رضامندتیا کې ده، او د رب ناراضتیا د پلار پر ناراضتیا کې ده. پته نه لګي دا حدیث د علماء نه بیانوي. صحابي ته وی ستا پلار دا د جنت د منځ دروازه ده. ښکاري داسې چې احادیثو کې یا قرآن کې د مور د حق د ډېروالي کومه وجه ده هغه دا چې د مور د خپل بچي سره تحنن ډېرې مینې ډېرې، او کله هغه لاډ او پیار چې کوم دی نه هغه ماشوم رواني ته ورسوي، چونکې هغه خپله دفاع نشي کولی، حق نشي بیانولی. او قرآن کې وجه ښودلې ده چې حملته امه وهنا علی وهن فی عامین، هغه خېټه کې هم ګرځولی. د هغې د وجې الله د هغې حق ډېر بیان کړی دی. خو د دې خدا مطلب نه چې د پلار حق نشته. او بل لا چې پلار خپل حق په زوره مغستی شي، پلار گزارم ورکولی شي اولاد له، مور غریبه خدا کارونه نشي کولی. او وایي د پلار یې لګي او زوی یې وایي نه مور یې میان له راشي، اکثر یې لاس مات شي. ظلم اولاد سرم نه دی پکار، لیکن اولاد لم پکار دي. زموږ تجربه دا ده چې اولاد د عدل نه ناجایز فایده اخلي، غلط استعمال کوي د خپل حق. عدل پکار دی، انصاف پکار دی، ظلم نه پکار. الله خپل بندگانو باندې ظلم نه کوي. او حدیث قدسی مونږ اورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، الله فرمایلی دی یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. زما بندگانو ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی، زیاتې نه کوم، لہذا تاسو هم په یو بل باندې زیاتې مه کوئ. نو عدل او ظلم دا دو بنیادی سوزونه دي د یو بل متضاد. عین دا لام برابر ہے تو بعض خلق و خیال نہیں چې اولاد کے با عدل کے پس شي کې په شریعت څوک نه پوهېږي، خو بس هر چا خپل یو ذهن دا جوړ کړی. 2 بچي دي، 3 بچي دي، 4 دي، 6 دي، 8 دي، 10 دي. عدل بکئی پلار بے شک ایتا دا حق عدل ہوئی. مثلا جیداد تقسیمی جیداد ورکی نبیاوا ټول برابر ورکی. زمون خلق سوئی دی شریعت چې کم میراث خولے نا به ورکوم، میں تو ژوندی یم مړ نه یم، او استاخ په اګرې شي بیا هغه شان کو ته چې دنیا کې تقسیمانو برابر تقسیم په چل نه پوهېږي خلک.
البته مینا یو اولاد سره د بل په مقابله کې ډېرې دي شي په مینا باندې اختیار نه د یو سړي د یو بچی سره محبت ډېر دی ډېر ټیک د یعقوب علیه السلام خپل زوی یوسف سره مینا ډېره وه ټیک ده ټیک سړي لیکن حقوق به یو شانته ورکولی شي دنیاوي حقوق د یو سړي د یو نه سیوا ښځې دي دوه دي درې دي څلور دي نو دي له شپه یو شان ورکول دا د هغې حق دی ښځې نه پوهېږي په دې بلکې بعضې به پکې ځان هم کافر کړي چې انصاف رسول الله صلی وسلم نه وکړی شی نو بل به څوک وکړي نعوذ بالله من غضب الحلیم دا د کفر الفاظ دي څنګه انصاف نه دی کړی ذوالخویسرا یو سړی و غنیمت راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کو ذوالخویسرا ویل یا رسول الله تاسو انصاف ونکړو داسې وایي او کافر ظالم مخکې احادیثو کې د هغه نقش و نگار هم ښولی دی چې تندې بوټ راوتی و سر یې ډېر غټ و سر یې خریلی و خېټه یې هم غټه وه چیت قدی و سیدنا عمر تور راوښکله ویې فرمایل یا رسول الله دی مړ کول نه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه انصاف نه کوم نو بل به څوک انصاف کوي بعضې ښځو دا د کفر الفاظ ویلي دي هغوی له پکار دي چې استغفار ووایي خپل ایمان تازه کړي دا پوهېږي نه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر تقسیم کړې ده او پاتې شوه عایشې سره مینه نه یې باندې الله حساب کتاب نه کوي څنګه چې د یو پلار د بعضې اولاد سره مینه ډېره وي بعضې سره کمه وي نو دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده عایشه سره محبت ډېر و دا هم ګناه نه دی هغه هم ګناه نه ده دا رضا نه دي یو کیسه یې جوړه کړه ډېر خو پکې ډېر دروغ وایي چې زمونږ نیکه و که نه د هغه دوه ښځې کور ته یې کوزۍ راوړې دوه وي دا یوې هغه کوم ځای باندې چې اوبه راځي سنت نو هغه لږ مات و نو یا بلې له یې مات هلکه دا انصاف دی په دې کې تا ته چا وې ده برابره دا غواصي قیسه ده په قیسو باندې شریعت نه ثابتېږي د ښځو په منځ کې برابروالی هغه د شپې دی خوراک خو د یوې بچي به نه وي او د بلې به ډېري نو چا چې ډېري هغې له به ډېر ورکوي چا چې نه وي نو هغې له به نه ورکوي کم به ورکوي ورته نو ځان یې خلکو کیسې جوړې کړي ستا یو ماشوم دی پرایمري کې سبق وایي هغه له به دروازې لس شل 150 روپۍ ورکوي خو یو سړی مسي کې نه له به څه ورکوي دروازې هغه هم 10 روپۍ ورکوي دا پوهېږي نه خلک د خپل طبیعت مطابق دین مه بیانوي نو بهر کې ظلم دا یو ناروا چیز دی جائز کار نه دی کمایت چې ما ویلی دی د هغې تفسیر ابن کثیر رحمه الله کړی دی ابوالعالیہ ریاحی تابعی دی فرمائی من عصى الله فی الارض فقد افسد فی الارض تفسیر ابن کثیر دی یہ ولسم جل 34-35 صفحه کې وایي دی چا چې د الله نافرمانی وکړه څه ګناه یې وکړه فقد افسد فی الارض نو د ځمکه کې فساد وکړه مهرباني وکړه الله ځمکه دې له نه پیدا کړې چې ته په دې کې زناګانې کې بدکارۍ دې کې غلاګانې دې کې دروغ دې وې قتلونه دې کې ښځې دې ګډې سړي دې ګډې یا دې په خپله ګډېږي ډېر بې غیرته په خپله ګډېږي ډېر مونږګزار یم یا تماشې هم کوي ورته هغې له پیسې هم ورکوي بیا ویډیوګانې زموږ نظر ته هم راشي لږ غیرت پکار دی یو سړی په هغه هر څومره خوشحالي پکار ده ګډېدل نه دي پکار هغه ته به یو واده کې دوه ودونه به کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 ودونه کړي نو په کې دا طریقې وي چې سړي او ښځې ګډ وډ روان که او په کې دا و چېرته کې چې
چې لیور دی لړ شي هغه د خپلې بابي سره کینی. دا څه عجیب و غریب خلق دی. اسلام ورته مخکې نه نو معلوم مست غیرت موت دا بې دینۍ دی. ګناه به نه کوو. چا چې ګناه وکړو فقد افسد فی الارض د ځمکه کې فساد پیدا کړ. کنز العمال کې یو حدیث لیکلی دی اگر چې د هغې اسنادي حیثیت څه ډېر مضبوط نه دی خو بار کیف د قرآن تایید پای باندې کېږي. سیدنا آدم نه ډېرې مودې پورې په دې ونو بوټو کې ازغي نه وي، اشواک نه و په دې کې، نه ګلونو کې ازغي او نه په میوو کې ازغي و. دا کله نه پیدا شو، کله چې لومبني انسان ګناه وکړو. اوس خو دا نسلن را روان دي که نه، خو چې کله خلکو ګناه شروع کړه نو ځمکه کې دا فسادات پیدا شو. اوس خو داسې ځای کې نه یې چېرته کې ګل به یي ازغی به نه یي، خو داسې وختو چې ګلونه وو ازغي نه وو. د دې هر څه ذمہ دار هر انسان په خپله دی. فارسی کې وایي اے باد صبا این هما ورده توست، اے د سبا بادا دا ټول مصیبتونه تا په خپله بیا راغلي. پلار زوی له واده وکړي لس ورځې لا نه تېرې بیا مشتو ګریباني په حساب کتاب جنګ شي چې د پلان کې په واده دومره لګېدلي دی او زما په واده دومره لګېدلي دی او پتا دومره دی نو تا ته چا چې خرڅ کوه. که ستا وس کېده نو ولیمه وکړه، که ستا وس نه کېده ولیمه مه کوه. تاسو فرض دی چې واده کې بډوډۍ ورکړه. دا خو مونږ مصائب پیدا کړو، مونږ په خپله یو مصیبت پیدا کړو. بیا محمد صادق استاد الله وبخي مولوي صاحب یو غم کې تقریر کوه، کیسه د هغه زما ډېره خوښه شوه. ځنګل کې د یو بلا او د یو بني آدم ذکر کوه چې دې دواړو میانځ کې یو جګړه وشوه، فرضي کیسه یې کوله. نو دې سړی ولګېد هغه بلا یا هغه هر څه شی چې و هغه یې وټکو را وټکو نو هغه ورته یې چې چا نه یم والی خو ته راته خپل نوم وښایې ته څوک یې؟ بیا هغه زما نوم په خپله دی. چا به لیده نو چا به ورته یې دا ولې نه به وایي دا چا کړی دا چل او دا په خپله. د هغه مطلب خو دا و چې دا هغې سړي کړی دی، او د خلکو به دا مطلب و چې دا خپل ځان یادوي. دا اے باد صبا این همه آورده توست د دې محاوره همدغه چې دا چا نو خلک وایي دا په خپله. نو بیا ورپسې څه وایي ګیله مه کوه د بله تا ولې په واده کې ډېر خرچونه کول؟ تا ته چا وایي چې وکړه؟ تا ته چا وایي چې په غم کې هغه څیزونه وکړه چې قرآن او حدیث کې نه دي ثابت؟ نو شمېره ګوتې شمېره لګیا یې چې دا به کله خلاصېږي مه کوه دا څیزونه. بیا وایي صلاح د ځمکې چې کوم ده او د سما بالطاعت دا د الله په فرمان برداری ده. نبی رسول نبی داود حدیث پیش کړی لحد یقام فی الارض احب الی اهلها من ان یمطروا 40 صباحا. دا الله که د یو حکم نفاذ وشو نو دا د 40 ورځو د هغې باران نه غوره دی چې څوکړه کړي. دا الله د حکم نفاذ ضروری دی، مجرمینو له سزا ورکول پکار دی. بیا تفصیلی خبره کړې ده او ما د سیدنا عیسی خبره د دې عبارت لپاره رستو کړې وه چې کله عیسی علیه السلام ذکر د کړی چې کله هغه راشي ووضع الجزیه او جزیه ختم شي وترکها فلا يقبل الا الاسلام او السيف فاذا اهلك الله في زمانه الدجال واتباعه. کله چې د سیدنا عیسی په دور کې دجال او د هغه ملګري ختم شي، یاجوج ماجوج ختم شي، نو قیل للارض ځمکې ته به وویل شي اخرجي برکاتک خپل برکتونه راوخیږه. ځمکه کې برکات کله راځي؟ کله چې ګناهونه کم شي ختم شي. دا نه چې په هر کور کې په هر جیب کې او په هر لاس کې ګناه ده. څه عجیب رښتینی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل وی داسې کور به نه وي چې هلته به بربنډه ښځه نه ګډېږي.
موبایل ته وګورئ کنه سری وګورئ داسې لاس نشته دی چې پای کې دا خبیث شی نه اسو ګوري پای خلک دا غپ ملګوي چې قرآن په وي او حدیث په وي هم دکا را میدونه به ګوري نه څوک مونځ پیژني نه روژه پیژني نه حج پیژني نه زکات پیژني نه مونځګزاري پیژني نه سار وختي پاسېدل پیژني دکا یو څیز پیژني یو ملګري اواز ماته او پیغام راولېږو او ماته ویل چې قرآن کې فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا چې کله د شپې پاسې دو د خوب نه دعا به ویلا نړمبني الفاظ به دغه آیتونه وو د سورۃ آل عمران بدرېخ پای کې دا چې یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم اٹھتے بیٹھتے پملاست باندې د الله نوم یادې اوس خو پاسیم په فیسبوک او اسمبلیم په فیسبوک زمونږ حالت خو ډېر برباد شو دا حالت د مسلمانانو نه دی ګوره اوس خدای اوس هم ټیم شته چې بیداری پیدا شي او د دې درست استعمال وکړي شي سزا مدارے دی کہ د حکومتونو می پدې بندش نشي لګیږي پدې ټولو سيزونو بندش لګې دی شي یو شریف سره ایک قرآن نشي لسته دغه قرآن مجید راوړو مکه مکرمه لګواړو نو دا غې نه مخکې چې کوم فاحش تصاویر راځي د سره کده نشي پدې پابندي نشي لګیږي د دیو جن بعض علماء کرام وی چې هغه سکرین چې پای باندې بربنده خزه غړيږي پای قرآن ته څنګه وي د حرام والی وجه دغه خي او صحیح وي دا معصیت او د نیکه کار څنګه یو ځای کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې ویلو چې تظهر القینات کور پکور به کوم دی دا قینات راشي نا کور پکور نه قینات دغه ډمو ته وایي چا غړیږي سندري وایي په دې خلک خوشحاليږي ودونو کې ځان راولي په کویدونو کې هم راولي خوشحاليږي به دا فسادات دي ټول کله چې دا ختم شي ناغې نرستو الله بزمکه ته وایي خپل برکات روټو غواخ فیاکلوا من الرمانه الف عام من الناس یو انار به یو دا غیر او پسونو خلک خوراک کوي انار نه دا مطلب هم کې دی چې یو انار وي یعنی میوه وي وي او پسونو خلکو ته به الله رسي دا خو دا سه الله کوي نو لکه جهنم چې الله ډکی نو چا نه ډکی اړو کې دی خلک خودمره نه دی نو حدیث کا راضی اللہ رب العزت بعد یو کافر غاخ چکم دے دا دو احد د غر برابر کی چې یو غاخ دو احد د غر برابر کی نخله کې سو غاخو نه دو دیش نخله به بیا سمره غټي نخله خو د سر مقابله کې کمی نو سر به سمره غټي نو سر بیا د باډې مقابله کې ورکوټي نو باډي به سمره او کیږي دا یو رمانا یو انار هم کافی کې دي شي دا هم ممکن دا چې یو بوټه یادې دا برکات وکړه راځي دا چې ګناونه نه پکور کې مردار بچی نه مونږ نه گئی قرآن نه لولي ذکر اسکار نه گئی دې کور کې برکت نه راځي دا باته د خپل غوګونو نه وباسه خو کولو غوګونو باندې وره چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس دا انسان د خپل عمل نتیجه نن کې یو کور کې خیر او برکت ته داغه وجه صرف دای چالتو معاصی نه گناهونه ونی ونډیر خلق به بلا رونه به بلا خويند به ډیره ګټه وکي لیکن هیڅ برکت ونی داغه سبب د انسان خپل بد عمل دی خدا حدیث ہے ويستذلون بقحفها داغه کم پوسټه کې چې دا هغه لاندې ډېر خلک د سوري د پاره ناستیخ غټنار دن
بیا دی وی ابن کثیر رحمہ اللہ وما ذاک الا ببرکت تنفیذه شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا صرف د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د شریعت د نفاذ برکت ده. نفاذ شریعت دا والا غي کیږي چې مونږه هر یو سړی د خپل ځان نه شروع وکړو. که زه پی خرڅوم چې زه پیو کې اوبه وانه چوم، که زه مزدور کار یم دیارمار یم چې زه 2 نمبر کار ونه کوم، چې د مالک په مخ کې منډې واما چې هغه نه بیا سوري ته ناست یم. که زه بل څه کار کوم چې پای کې 2 نمبر ونه کوم، که زه دوايانې خرڅوم چې پای کې 222 نمبر دوايي نه ښه د پاسه پې لیکلي 2000 روپے میاس کې دای قیمت 10 روپے. ډاکټرانو ته الله هدایت وکړي، دا اکثر و بیشتر دا زناور دي، خالص کم کوس پکې انسانان دي. کما دوايي چې تعالی په 2000 روپے درکړې ده تا هغه واپس کوي، دا زه نه اخلم، تعالی 70 روپے درکړي. دا وایي چې ډاکټر شنو دوه دې پسې 2 لینډ کروزر یې مو سره ازمګې مغستی بلاش او کمیشن ته ناست سړی حیران شي انسانیت دې دې ته ورسېد. دا خو پڑھا لیکا طبقه ده، یعنی لستون کې طبقه ده چې کله هغه دومره ظلم شروع کی بل چاله وسړی د انصاف ستم وساتي. بیا لیکي ثبت فی الصحیح، په صحیح حدیث کې راځي د صحیح بخاری ان الفاجر اذا مات تستریح العباد والبلاد والشجر والدواب. یو گناهګار سړی گناه کوونکې سړی چې کله مړ شي کنه نو تستریح العباد، بنی آدمان تم بیغم شي، خو البلاد زمکه تم بیغم شي، زمکه خوشاله چې خلا سړی په ما ګناه نه کوي. اوس پته پوه شئ چې دا حکومتونو کار نه دی، دا زما او ستا کار ده. مونږ خپل ګناه چې کوم دی د بل په کاته کې ورغورځو، خپل جرم د بل په کاته کې مو ورغورځو. کم سړی چې ګناهګار نه دی د هغه ژوند ته وګوره، او کم چې ګناهګار دی د هغه ژوند ته وګوره. آخر کې عبارت د حافظ ابن تیمیہ رحمه الله، دا خو مشهور ببل قول دی. عام طور خلق دا وی چې الملک یبقى مع شرک ولا يبقى مع الظلم، دا محاورہ مشہور دا، لیکن دا دا حافظ ابن تیمیہ قول راغ فتاوہ دا 27 دل کی لکھی 28 کے 31 صفحہ باندھے. فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة. دا هچا پدے کے اختلاف نشتا چې چا زیاته کړی دی نو د ظالم انجام همیش د پاره ډېر خراب دی. د دنیا انجام هم خراب دی، د آخرت هم خراب دی. د مشرک انجام خرابی، د بدعتی انجام خرابی، په یو انسان چې ظلم کړی دا هغه انجام خرابی. وعاقبۃ العدل کریمه، او چا چې انصاف کړی دی نو دا هغه عاقبت همیش د پاره خیخ انجام خی. ولہذا یروى، په دې وجه دا خلک بیانې کیسه نه حدیث نه دی، یو خبره ده. الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. دا کافرانو ملک دی، دا الله بارکه زیاته کړی دی ظلم عظیم، لیکن مخلوق باندې زیاته نشتا، نو الله د داسې ملک امداد کوي. ولا ينصر الدولة الظالمة، ایو داسې ملک چې کې ظلم وي په انسانانو باندې، خوا کې انسانان په یو بل ظلم کوي او خوا کو په دې باندې حاکمان ظلم کوي، نو الله د دې چر امداد نه کوي. وین کان مؤمنا، اگر کدا مؤمنان ایمان د هر سړي خپل رب سره خپل معامله ده، که زه مؤمن یم ځان له مؤمن یم، لیکن زما ذمہ داری دارا چې زه به تا سره انصاف. نن دا یو څو خبرې په دې بنیاد کړي دي چې دا کم حالات سره مونږ تیریږو یا کم بدعملو سره تیریږو، دیتا واګي چول پکار دي، الله ته رجوع کول پکار دي، او دا غي ښه طریقه دارا چې انسان د خپل ګناهونو
اعتراف مو کې وې رب ته چې ربا او زه ګناهګار یم او تش پدې نه کېږي بخنه مو غواړي او بیا الله ته وایي چې ربا مال توفیق راکړي چې دې ګناه خواته نه ورځم. دا موږ د خپل ځان نه شروعات وکړل، قوا انفسکم واهلیکم نارا. دا حقیقي انقلاب دی چې کم مونږ کې شروع شي. اسلام مونږ باندې د بره نه راځي، مونږ ته استادانو ویل د بره نه تخریب کیږي، تعمیر همیش د پاره د ښکته نه کیږي. دا جومات چې جوړېده نو تا چت مخکې واچوګه نه او بنیاد هم ودرستو کېښود. دا چې روانه د بره نه روانوي خلک، حکومتونو دا توقع مه سره چې ما به اسلام نافظ کړي. مونږ له پکار داري چې مونږ خپل بنیاد کې په خپل اسلام ور واچو، په خپل باندې په اسلام عمل وکړو. ټیک ده، د هغې ذمه داري شته. مونږ د پاره افراد هم داسې پکار دي چې هغه د دې لپاره کوشش وکړي، دغه نه انکار نه کوو. خو په هغه ذریعه نه راځي، په دې ذریعه راځي چې زمونږ په زړونو کې په خپل انقلاب راشي. مونږ خپله د صوم و صلات پابند شو، تقوا اختیار کو، عدل خپل کو، ظلم پرېږدو، شرکونه پرېږدو، بدعات پرېږدو، غلاګانې پرېږدو، دروغ پرېږدو، حسد بغض او کینه پرېږدو، نو زمونږ زړه کې یو انقلاب به راشي. دغه شان انشاءالله څه بعید نه ده چې الله زمونږ خبرو کې، زمونږ په دعاګانو کې مسر واچوي. کله زمونږ خېټه کې مردار پراته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې کې ډېر رب کوي انا استجاب له، دا سوال نه قبلي. حلال خوري خپله کوي او دا فسادات چې کوم شروع دي دا د دې مخنیوی پکار دی، او خاص کر موبایل د دې صحیح استعمال پکار دی. پکار داري چې سړی خپل بال بچته مو وي چې غلط استعمال مه کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.